په رمضان مبارک کې د ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ختم خامخا وکئ، ځکه چې دا یو داسې ختم دی. په دې باندې ما مخکې هم یو ویډیو جوړه کړې او زنانه ته رینګ کړی چې دا وظیفه ما د خپل زوی دپاره شروع کړې وه، دپاره دی چې الله تعالی ول سرکاري نوکري ورکړي. وایي په 40مه ورځ باندې الله تعالی زما واورېدله او الله تعالی زما زوی د دې وظیفې په برکت سره په سرکاري اسپتال کې نوکر کو. دا وظیفه تاسو د قرضونو د ختمېدو لپاره هم کولی شئ، د بیمارو ختمولو لپاره هم کولی شئ، د رشتې لپاره هم کولی شئ، د کاروبار میلاوېدو لپاره هم کولی شئ او د نوکرۍ میلاوېدو لپاره هم کولی شئ. او د دې وظیفې زما له طرفه تاسو ټولو مسلمانانو ته اجازت دی، ځکه چې اجازت په وظیفه کې ډېر لوی اثر لري. مثال کې طور پر د مار او د لړم دم دی، د دې دم اجازه چې تا ته میلاو شوي نه، نو تا ته په صرف ثواب میلاویږي، کار به نه کوي. دغه شانې په وظیفه کې اجازت ډېر لوی اثر لري. نو زما له طرفه تاسو ټولو مسلمانانو ته اجازت دی په دې شرط باندې چې تاسو تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ او په اخره کې زه تاسو ته یو خبره کوم، په هغې باندې عمل وکړئ. وسره راځو ختم طرف ته چې ختم په کومه طریقه باندې کې بالکل اسانه طریقه ده. نارینه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي، په هر حالت کې کولی شي. نو چې کله تاسو د ماسوتن منځ وکئ، تراویح هم وکئ، ویتر هم وکئ، نو په داسې ځای کې به کښېنئ چې هلته څوک وینه، دپاره د دې چې ستاسو توجه الله طرف ته سیوا وي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین معنی دا چې الله خاص ته عبادت کوو، خاص ته مدد غواړو. دا به 314 پیرې وي. او چې کله ته دا وایې نو د دې په دوران کې چې ستا څه قسمه مشکل دی، څه قسمه حاجت دی، دا به ذهن کې الله تعالی ته پیش کړي چې یا الله ته زموږ دغه پلانې مشکل حل کړي یا زموږ پلانې حاجت پوره کړي. نو دا به 314 پیرې وایي. مخکې به تې 3 پیرې درود شریف وایي او وروسته به تې هم 3 پیرې درود شریف وایي. دا ختم به تاسو د 1 ورځې پورې کوئ. او دا ختم د رمضان مبارک سره خاص نه دی، خیر دی که لږ لیټ شي، په بله میاشت کې ختم شي، خو د رمضان مبارک دا میاشت ما ځکه یاده کړله شاید چې په دې میاشت کې ته دا ختم شروع کړي، د 1 ورځو د ختمېدو نه مخکې الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي، ځکه چې دا یو داسې میاشت ده چې په دې کې الله تعالی دعاګانې نه رد کوي. او تاسو ته ما په شروع کې ویلو چې د دې وظیفې زما تاسو ټولو مسلمانانو ته اجازت دی، په دې شرط باندې چې تاسو ته دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او تاسو ته زه یو خبره کوم، په هغې باندې عمل وکئ، نو زما طرفه تاسو ته اجازت میلاو شي. نو هغه خبره دا ده چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ، دا به ستاسو دپاره صدقه جاریه هم وګرځولی شي او زما طرفه به تاسو ته اجازت هم د وظیفې میلاو شي. جزاک الله خیره، احسن الجزاء.